دا وخت مهم خبر درکو د سوات مټې په شاړې علاقه کې د غیرت په نوم باندې یو زنانه او نارینه قتل کړي شوي دي. د ذریعو بینا ده چې یو ځوان د شپې ګاونډي کره ورغلی و، په کوم چې د کور مالکانو جینۍ او اهلک دواړه په ډزو قتل کړي دي. مهم خبر درکو سوات مټې په شاړې علاقه کې د غیرت په نوم باندې یو زنانه او نارینه قتل کړي شوي دي. ذریعو تر مخه یو ځوان د شپې ګاونډي کره ورغلی و، په کوم چې د کور مالکانو جینۍ او اهلک دواړه په ډزو قتل کړي. پولیس تر مخه دواړه لاشونه مټې هسپتال ته منتقل کړي شوي دي او پولیس ملزمان د قتل آلې سره گرفتار کړي. تفصیل معلومو د خپل همکار نیاز احمد خان نه. جی نیاز تفصیل نه خبر کوي. جی نور بالکل د سوات مټې پولیس مشر ډي اس پي حبیب الله تر مخه 13 شپه چې دی نو د مټې تحصیل او اشاړي پولیس چوکۍ ده او میرمۍ کلی دی. په دې میرمۍ کلي کې چې دی نو یو ګاونډي هلک چې عمر 20 کاله ښودی کېږي د ګاونډیانو که راغوښتی و او بیا چې دی نو د شپې په دې باندې د کور والا راویښ شوي دي. نو په هغې چې دی نو یو جینۍ او یو هلک دا دواړه یې ویشتلي دي او دا یې وژلي دي. پولیس وایي چې سهار دوی ته اطلاع میلاو شوه، پولیس هلته کې لاړل او بیا د پولیسو په مدیریت کې د غیرت په نوم د وژنې مقدمه باقاعده درج کړې شوې ده. دواړه هلک او جینۍ دوی په تحویل کې اخیستي او بټې هسپتال ته یې بوتلي دي او هلته کې چې د هغې پوسټمارټم روان دی. په دې ترڅنګ پولیس وایي چې د دغه جینۍ دوه وروڼه سره د وسلې دوی گرفتار کړي دي او دوی چې دی نو مزید مقدمه چې دی نو هغه روانه کړې ده. د دوی وینا دا ده چې د دغه دواړو د قتل رپورټ دوی ته چا نه دی ورکړی. پولیس خود په دې نوټس اخیستی دی او پولیس په دې کې فریق دي او دې کې چې دی نو وړاندې د قتل چې خصوصي ماده ده 113 111 112 هغه چې دی نو هغه کې باقاعده لګولی شوې ده او پولیس به چې دی نو مقدمه وړاندې بیایي. دوی وایي چې بالکل دواړه په ډزو باندې وژلی شوي دي او دواړه هلک او جینۍ دي او عمرونه یې 19 یا 20 کاله دي او د دې مخکې تفتیش روان دی چې دې کې څه حالات دي. بهرحال دغه افسوسناکه واقع چې د نو بېګا د شپې د مټې علاقه اشاړۍ کلی دی او دغې خواته میرمۍ کلی دی پای کې چې دا پکې ته راغلي ده. جی نور صحیح مننه نیاز احمد خان تفصیل لپاره. نیاز خبرولو سوات مټې په شاړې علاقه کې د غیرت په نوم باندې یو زنانه او نارینه قتل کړي شوي دي. ذریعو تر مخه یو ځوان د شپې ګاونډي کره ورغلی و، په کوم چې د کور مالکانو جینۍ او هلک دواړه په ډزو قتل کړي. پولیس تر مخه دواړه لاشونه مټې هسپتال ته منتقل کړي شوي دي او پولیس ملزمان د قتل آلې سره گرفتار کړي دي.